په کور کې ما سره دومره پیسې دومره سره دومره سپین دومره تجارت سامانونه پراته دي چې زه زکات ورکوم که نه به ورکوم په ما باندې زکات ورکول فرض دي که فرض نه دي محترمو ستا د تجارت په مال کې په تا زکات فرض دی چې کال به تیر شوی دی د تجارت اسباب ځمکه دې واغسته پراپرټۍ والا اوس یو سړی دی د هغه سل جربه ځمکه ده خو د تجارت دپاره نه ده اغستې د دې دپاره اغستې چې په دې باندې به ګني کرم په دې به جوار کرم په دې به غنم کرم د دې نه به فصل اخلم سل جربه ځمکه ده خو په دې ځمکه کې په ده زکات نشته البته عشر پېشته عشر پېژنئ عشر د عشر بیا ناشنا مسلې دي په هغې کې دا نشته اوس مثلا یو سړی دی او هغه ځمکه وکرله یو جیرب او دا سړی ډېر غریب دی 1 کروڑ روپۍ قرضدار دی خو د چا یو جرب ځمکه یې وکرله یا خپله 1 کروڑ روپۍ قرضدار دی دی وکړل 10 من غنم دا 1 من غنم په لسو کې دغه غریب سړی دا قرضدار سړی دا به د ځمکې نه عشر زکات ورکوي هغې ته عشر کله کله ستا په ځمکه کې چې په رټ باندې اوبه کېږي په ټیول باندې اوبه کېږي په هغې باندې ستا خرچه راځي ته به شلمه حصه ورکې یعنې 20 منو کې به 1 من ورکې او کله چې د باران په اوبو باندې اوبه کېږي یا د داسې نیر نه اوبه کېږي چې هغې باندې تا پسې مالیه ټکس نه راځي نو بیا په هغې کې به 10 حصه ورکې یعنې په 20 منونو کې به 2 منه ته ورکې په 10 کې به 1 من ورکې دې ته عشر وایي محترمو دغه ځمکه ده او تا د تجارت دپاره نه ده اخیستې 100 جربه ده 1000 جربه ده په دې کې صرف عشر ورکوه زکات در باندې په دې کې نشته زما په خبره پوهېږئ ګاډی دې ځان ته اخیستی محترمو ګاډی دې اخیستی دی په 10 کروڑه روپۍ خپله پکې ګرځي جاز دې ځان ته اخیستی دی په جاز کې سی به ګرځي مالداري ښه شی دی چې الله مال درکړه زکات به در باندې فرض شي چې الله مال درکړه عمرې به وکړي حجونه به وکړي خیراتونه به وکړي صدقات به وکړي مدرسې به جوړې کړي جوماتونه به آباد کړي حلال مال دا ډېر ښه شیز دی الله دې ټولو مسلمانانو ته ورکړي خو حلال مال حرام مال کوشش به نه کړي که د حرام مال کوشش دی وکړه زما وروره د حرام مال پسې خو به لون شي خو حلال مال به م الله نه درکړي الله جل شانه به ورځ په ورځ لاندې کوي محترم یمحق الله الربا ويربي الصدقات الله جل شانه سود حرام مال باطل مال د شریعت خلاف چې دی ګټلې د رسول الله سلام د دین خلاف دی ګټلې حرام مال الله فرمایي دا به محو کیږي دا به ختمیږي او الله جل شانه پاک مال ته ترقی ورکوي ويربي الصدقات او هغه مالونه چې هغوی نه زکات ورکول کیږي په غریبانانو پکې خرچه کیږي دغه مالونه به الله جل شانه زیاتوي وګورئ په دنیا کې وګرځئ سروې وکړئ نو محترم ستا ګاډی دی 10 کروڑ روپو دی او ته پکې خپله ګرځې جاز دی ځان ته اخیستی په دغه کې زکات نشته را به نه ورکې البته د دې کومه ګټه چې راځي د دې دارې په کرایه جاز ورکړی دی په کرایي باندې چلې ګاډی په کرایي باندې چلې چا ته ورکړی دی د هغې کوم آمدن چې راځي هغه نور مال سره یو ځای کې او زکات به ورکې خو خپله د ګاډي په دې سرمایه کې چې تا پې 1 کروڑ روپۍ بندي کړي که کال پې تیر شي 10 کاله تیر شي دغه ګاډي زکات به ته نه ورکې همدغه حساب سره تا ځان ته کور نور هغه سامانونه اخیستي دي چې هغه په ضروریاتو اصلیو کې راځي پیلې شي چینکونه کاسې شولې ستا جوړې جامې شولې ستا کور شو صاحبه کور دې جوړ کړی دی په 50 کروڑ روپۍ او په دې باندې 10 کالم تیر شي زکات پې نشته اوس یو خبره ده هلته ستا کورو هغه تا په 50 کروڑه د خپل اوسېدو دپاره جوړ کړی او زکات پې نشته اوس ستا کور جوړ کړی دی په 50 لکه روپۍ خو دې اخیستی د تجارت دپاره ته وایې چې دا کور اخلم دې دپاره سبا یې خرڅوم بله ورځې خرڅوم چې ما ته ګټه وکړي ته دغه تجارت کې د پراپرټۍ اوس به دغه د کور پیسې هغه وخت سره چې دا کور ته اخیستی په 50 لکه اوس د 1 کروڑ دی په نن ورځ به حسابو کې کال پې تیر شو دغه زما کور په مارکیټ کې 1 کروڑ روپۍ کې د 1 کروڑ روپو زکات به ته اوس ورکړي زما وروره په مسلو باندې ځان پوه کوي کله چې ته مالداره کېږي محترمو نو ته په 250 تولې سپینو زرو باندې مالداره کېږي یا لکه دا د ځان نه ویم نه دا رسول الله سلم فرمایلی دي چې 200 د سپینو زرو کمی روپۍ چې دي 200 د سپینو زرو روپۍ
دا تقریبا جوړیږي 595 ګرامه سونا چې یو سړی سره 250 تولی دا چاندی او مطلب دا چې دا تولی چې 250 تولی چې منګه والو ګرامونو ته نو دینه سو جوړیږي 595 ګرام دا عمر سپین زر چې تاسو سره کا زنانه د کسړې یا دومره پیسې تاسو سره پرتی دي چې پاغي ورځ باندې ستا په دې پیسو باندې 250 تولی چاندی کیږي او کال په تیر شو په دغه عمر مالیت یا دغه عمر مالی تجارت در سره پروت دی چې دا مالی تجارت ته حساب کی او دومره پیسې ته جوړیږي چې د مالی تجارت په دې اسباب باندې 250 تولی سپین زر کیږي نو شریعت ته مالدار ته غنی وستسو کا زکات ورکا څومره ورکا نه د الله جل شانه غټ انصاف دی ځینې وخت کې په سړي باندې 15 حصہ د مال 15 روپۍ دا فرض کیږي پاغي کې ستا مهنت کم دی اوس په ځینې وخت کې په تا باندې 10 روپۍ فرض کیږي پاغي کې لږ مهنت د مخکینی نه اضافه دی ځینې وخت کې شلمه روپۍ په تا باندې شریعت وی الله جل شانه وی چې ورکا شلمه روپۍ نو په دې کې ستا مهنت لږ نورم سیوا دی اوس ته چې تجارت کې نو الله جل شانو فرمای راځه چلو ختم روپے ورکوا نو په زکات کې با ته چلو ختم روپے ورکې یلګه